الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شجاعة الرجل على قدر همته بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزادران سید الشهدا د اربعین حسینین و نسم ریزه ده گرچه نوروزه که مملکو کی کربلا کی عراق کی شلم ریزه ده د غم و د مصیبت د عزا و ریزه ده پروردگار علم ده دغی ریزی موتاس طولنا مجلس و عزادری قبول مقبول منظور وگرزه انشاءالله. عظیم توفیق ده موتاس طولو ده پارا صدا ایام انسان تا نصیب شی دار کی انسان سبا کرنا اخلی عرض متوس خدمت کی عرض کری وہ سے کربلا ٹھیک دے زمان و مکان اعتبار سے مختصر واقعہ طول زمان باندے ہر و زمان و ہر و مکان باندے اثرات مرتب کری دی بقول رہبر معظم صدقو اثرات و اسباق و حاصل والی ضرورت دے نسل نو تا ادغو سبق و ورکولی ضرورت ده و دا خیمه حسینی دانشگاه حسینی ده و کار ده دی که انسان تا انداز سبق ملاواشی چکم سبق متا کربلانا ملویگی لکه سنگی قرآن نزدیگی اندیشون سا اهل بیت و باندی هم کهنگی نرسی هر زمان ده پارا آش فیدا ویر کئی لکه څنګه میرس ترګه هر یوې زمانې ته فیدا ویر کئی. هغه درسونه یو دوه درسونه زما دغو کمو مجالسو کې اشاره ورته کړې یو درس هدایات و کربلا نه مو تاسو درس هدایت میلویږي او تاسو د کسوې زه به دا درته وایم تعلیمات دین ته که سترګې وغړئ دوره نورو تعلیماتو ذریعې څخه خلک هدایت نه کېږي لکه څومره مولا حسین ذریعې څخه هدایت کېږي. نه که تاسو وکسوئ اصلی ذریعہ بہترین ذریعہ شارٹ لیارا ہدایت و نجات دا پارا غدا مولا حسین لیارا دے. یہ دوائم سباق صدق مولا حسین کربلانا شرانا موت استمیلوی کی اغا مارس کرے بلند ہمتے وا وکار دا انسان ہمت بلند وی شجاع وی ارادہ مضبوط وی خصوصا نن سبا دا حالاتو کی سورہ تو ارادہ مضبوط دے ہمت و حوصلہ دا مضبوط دے تو میدان نشے بے کولے 72 کسان کربلا کی لخکر په مقابله کی مضبوط اراده طاقت سره پیروز و کامیاب شوی دی. وسایل باندې اعتبار دور نه دی پکار لکه څوره انسان ایمان باندې اراده باندې حوصله باندې خپل یقین و باور باندې پکار دی اعتبار وکي اعتماد وکي وغه مو تاسو ته خدای رکړی دی. مولا قاول دی شجاعت الرجل علی قدر همته انسان شجاعت اندازہ کا لگئی ارادی تے سترگی وغڑاوا سورہ مضبوط ارادے والا تے ایچو سورہ مضبوط ارادہ اندورا شجاع و بہادر دے مغا انسان. ایدی مثالون ہم متوس خدمت کی عرض کری ہو یو مثال ایدی اصحاب کهف والا چکم سورہ کهف دے اصحاب کهف ذکراو کی شوے دے اگی سورہ کی ذوالقرنین ذکر شوے دے. ذوالقرنین سکم قوم سروبروشی کمزور شوی وی اگا قوم اراده حواله سرا وسائل ور سرا وی آرس ور سرا وی جنا قومون دسی دی وسائل ور سرا هر څه ضرورت پرا خو ارادي کمزوري دي
زړونه یې کمزوري دي ځکه مخ ته نشي تلای مقصد نشي حاصلوای یاجوج ماجوج قوم سره مقابله نشو کوي چې کله مدد و نو غختلو چې موسی مدد وکړه تعاون رسو کومونه چې غوړي دیری کو اختم کې ډیره بنیادی جمله د قران آیات ده ذوالقرنین پیغمبر وتی اعینونی بقوه ایتاسو وسایل مدوره نه دی پکار دولتونه من دی دوره پکار ایتاسو اراده مو پکار ده موسا کودری دای شوی مضبوط اراده سره موسا ودرېږي محکم اراده سره او تاسو کسوی چې دغه محکم مضبوط اراده سره دوی ته شکست ورکوم کنه ورکوم هغه یاجوج ماجوج قوم ته مضبوط اراده واجنا ذوالقرنین هغه قوم پوڅولو ویدرولو مضبوط ډیمه جوړ کو شکست ورکو د قوم شکست ناپذیر وګرځولو دی مثالونه شته دي نن سبا دنیا کې ایران وکسا نن 50 سال مخکې شاه دور کې اندغه خطه کې کمزور ملک ایران وو شاه دور کې سوالګار وو ګداګار وو مالا مال د وسایلونه شاه ملک چې کړي وو ګراو کې یخه وو خپل چانو نه مچس جوړوای شي چانه شو جوړوای تو وکسه امام خمینی دوی ته و نظریه ور کړله هغه نظریه چې شه ده ما میتا و نیم یعنی اراده ور کړل چې مو هر یو کار کوي شو بغیر د څه چا باندې تکیه وي اعتماد وکړو نن تو وکسه ایران ټیکنالوژي چې ته رسیدلې ده رشیا غونته کې ملک سره رشیا تاسو چې سبوي دنیا کې انداز و ملکونه وکنه طاقت سرچشمه یو طرف ته شرقي طاقت غربي طاقت امریکا مغربي پاور رشیا مشرقی پاور نن مشرقی پاور سے سپر پاور و یو وخت کې ماغه ملک ایران نه ډرون اخلي میزایل اور نه خلي دي ته ویل شي اراده مضبوطواله او د وسکل اراده مضبوطه شي حوصله مضبوطه وي چا زړه مضبوط وي هغه د مقام ته رسیدای شي دا ډیره مهمه نکته ده مو اکثر د نکته خلکو تخیل زنه کسان زنه حالاتونه زنه مشکلاتونه لګونته کی مشکلات حالات ور باندې روشي به زړه پرې خلې زړه پرې خلې غیر ځای او قسمتي څنګه سه بغه ایو ځکه مولانا صاحب ولڅ کومي الکه کې نه امن وی نه امني وی نه امن الکاوی الکا په کور پرې دولې شي هیڅ الکا څنګه پرې دو مخ د زړه نه کی موتول امن چې ته خراب شوه ده ته خو بهترین امن خدای در کړی دی چې شهدا او برکات سره شهدا وینو برکات سره ته خو ټول علاقه څه تو کی ګرځي مثال در کوم 50 کیلومتر 10 تا شرقن غربن شمالن جنوبن ټولو پاکستان کې ټولو نه پر امن ترین علاقه اندازه د لګ لګ جنگونه چې دي د مسلط کیږي د خټیک د مویا پیږي چې کومه طرف په 4 طرف مسلط کیږي څه اهداف دي څه مقاصد دي نور دینی زون پوي کس امن ده تو لګي کی کای نه انټرنلی کسه لګ زړه به مضبوط ساتي جنگو حواله سال چی حواله سره څه خالقا خلی علاقه څه کله خوري استملاوي وسایلونه فایده خلی لګ حزینا لګ تاوان با لنډوي لګ ټیکس بیا لنډوي نو دا یو قسم ته ټیکس د خراج ده مونږ غوړو جنگ مې څه کله نه د وخت نه موخخ کړي ده خو څه کله ده بیا سړونه مضبوط ساتوي به حوصله بلند ساتوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد ایدی یو مثال ما تاسو خدمت کې عرض کړو مؤمن آل یاسین مثال د مضبوط اراده والا هغه سه کاس تفسیرو کې حبیب نجار نو طویلی شوی دي چې کله به عیسی پیغمبر خپل نمائندگان ستول خلکو ته پر نواز و نصیحت به کول او دوی بوسیتیږي شړلې هزار وضعیت به کول دا حبیب نجار تک و تنها دغه خلکو ته ودرېدلو ځنه لکه کی وی کنه انسان حوصله ختم شي څنګه چې نه کم ځنه کسون پنځو ته شي وی دي نه بابا ایتو کومه ذمہ داری ده اخیری ټایم پرې ادا کوا کوم هدا پرې د واس کیږي خپل واس په مطابق لګیا وسه مایوس ما کیږي ما چا خبرونه مایوس کیږي ما چا پروپاګاندا کوي وی تو کار خدای د پاره ده خدای د پاره کار څه ده خدای کارو کی تیګیا شړای شي انسان پسې اوس پرې موسی چا تیګی نه دی شړلی اوس پرې وشتي نه یو پروپاګاندا وړي خبرې دي پیغمبر سي شي وی
تو ته نه دی ویلي جدوګاري، تو ته نه دی ویلي فرډي، تو ته نه دی ویلي درغجان، ما سي ډېرې خبرې پوتې دي، دا وړې وړې خبرې دي، دا به کېږي خو خپل کار به کوې. حبیب نجار دی حده پورې څه تک و تنها ورته ودرېدلو. وجاء من اقصى المدینة رجل، څه دا حبیب نجار په باره کې دا آیه راغلې ده اتبعوا المرسلین، ظالمانو دغو مرسلینو پیروي شروع کوي، مای په تیګ ولوي، مای مخالفت کوي. څه کله شهیدولو خپل مقام یې ولیدلو بهشتي مقام، قیل ادخل الجنه قال یا لیت قومي یعلمون. اخ ټایم کې چې کله بهشتي مقام وکسي، اخ ټایم کې خپل قوم ته زړه خوږي چې کاش کې ما قوم جاهل نه وای، لږ آگاه وای، لږ پوه وای چې مو منزل چه ده، خدای سي مو صلات څه ده، درجه مو چی شه ده، هغه مقام یې څه کله ولدو. یعنی اخیری ټایم پورې مارګ ټایم کې زړه قوم ته خوږېدلو، سوچ قوم سره وو، زړه قوم سره وو. د بل طرف ته کم همته به همته مثالونه قرآن کې ډېر دي. یو مثال بنی اسرائیلو مثال ده. حضرت موسی علیہ السلام هر قسم ته معجزې ورته وښیلې، ید بیضا ورته وښیله، عصای ورته وښیله، دریای نیل ورته لیاره ورکې جوړه کړه، نجات یې ویر کو، فرعون غرق شو، هر قسم ته معجزې وښیلې. چې ویله کې باندې تیریږي بت پرستی وکسي، دا جاهل موسی ته یې څه تقاضا ونه وکړي، فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه قال انکم قوم تجهلون. څه کله بت پرستی وکسي، خلک بتانو ته چا لرګیونه بتان جوړ کړي دي، چا تیګونه، چا خاورونه، چا چینه، سرونه ورته ټیټوي، بت پرستی کې ډوب دي. دوی خپل پیغمبر نه موسی نه تقاضا وکړي ای موسی موږ ته بتان جوړ کړه، موږ بتان منو. موسی پیغمبر دې کې ټکي ورته انده کړی دی، قال انکم قوم تجهلون، ډېر جاهل او بې همته قوم یو. زدور هر څه مو ولیدل دي، په باوجوده مغې لیارې باندې ډیټ قوم یوئ، مغ جهالت باندې ولاړ یوئ، مغه سوچونه، مغه زړه سوچونه مدي بدال م نه کړل. ایمو علاقې کې اشته دي، ځنه علاقو کې ځنه کیسې تاسو لیدل نه حل کېږي، داسې دي لکه سپینه غره، داسې دی لکه یوه تیږه ځمکې نه خوروي، نه خورېږي، نه حل کېږي. ویلې سوچونه یې مغه دي، ډیټ دي، چې ته سوچ بدل نه کی، چې ته نظریه به بدله نه کی، چې ته مجلس باندې نصیحت باندې اثر ونه کی، قرآن یې باندې اثر ونه کی، چې ته ژړه باندې اثر ونه کی، چې ته ټټر باندې اثر ونه کی، چې ته زدری باندې اثر ونه کی، چې ته عبرت به ونه خلی، جنازې دفن کړی، چې ته جنازونه سبق ونه خستلو، چې ورځې زیام مړ کېږم ختمېږم. رسوی یو ښه بنیاد کېږدو، یو ښه سوچ وکړو، رسوی لیاره جوړ کو، رسوی قوم جوړ کو، رسوی قوم خراب ده، تباه ده، رسوی قوم جوړ شي، رسوی لیاره جوړ شي. نه کچی څه قوم بهړ مې جائے، قوم د تباشي خو موزید د سار ته ورسی، زه به زید سار ته رسوم، وی رسوي زیدونه سار ته ورسوي، خو آلتیا د تنوس دی. یو منزل داسې دی چې خدای عدالت کې حساب کتاب کیږي، د هر شي حساب کتاب بیله بیله کیږي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې، محمد و آل محمد. کسا زه یوه نکته درته عرض کړم، ځنه کسانو دینداري دا شي ویل کوي، موسی قوم تاسو لیدو بې همته قوم و، دینداري موسمي دینداري وي، ځنه شو کې دینداري، ځنه شو کې دینداري نه، ځنه شونه مني، ځنه نه مني، خپل تابع په مطابق دین رخصته دی، زده یې کړی دی. زموږ معاشره کې ډېر انداسې دی، چا څه دین کې چې خوښ دي، چې دي په مزاج په مطابق دي هغه کوي، چې مزاج په مطابق نه دي هغه نه کوي. چا لمنځو سره شوق، چا روژو سره شوق، چا حج، چا چې نیولي دي، خو ټول دین هیچا نه دی نیولی. مثلا مغه کس المنځ کوي روژه یا وکي، مغه کس المنځ روژه کوي حج یا وکي، مغه کس المنځ و حج کوي. مثلا مثال در کوم خمس زکات ویر کی نه، چوکې وشي کې فعل، چوک بل شي کې فعل، خپل کمزوري نه کسي چې کمزوري مو کوم ځکه د برطرفي کو. شبس ربعی د یو کردار تیر شوی دی، مثال دی تاریخ کې. هغه کسو چې کله مسلمان شولو، پیغمبر سره ورسره و، چې کله پیغمبر رحلت وشي، سقیفه میدان ګرم شي، خلفا او خلافت باندې قبضه وشي، هغه نه بعد راشي خلفا او سره ودرېږي، یو خلیفہ سره بل سره اوس کله مولا دور راشي 25 سال بعد، بیا مولا ته راشي امام سره بیا ودرېږي، چې نه زه علي سره ورسره یم. مولانا بعد چې کله
کربلا واقعه ګرمه شي، کربلا واقعه کې بیا دا لښکرې عمر سات سه ورسره وي. مولا علی شهادت نه بعد حکیم شام سوي، حکیم شام نه بعد شبس ربعی بیا یزید سه ورسره وي، یزید نه بعد یزید دور کې بیا عمر سات لښکر کې مولا حسین په خلاف وي ویلوړ وي، اخ سپاه کې وي. کربلا معرکې نه بعد څه کله حضرت مختار قیام وکي، اخ قیام کیا بیا دا حضرت مختار سه ویلوړ وي، دغ سیټ کې بیا ودرېږي. ډېر عجیب کردار یې تیر شوی دی. بیا ابن زبیر سه ویلوړ وي بعد والا دور کې، یعنی 80 سال وخت تیر کړی دی خو کردار یې دا شی پاتې شوی دی. نظریه نه، مفاد نظریه چې ته ګاټه هلتې څه منډې وایه. او دا شی کردار والا کسان مو معاشره کې کم نه دي. تاسو به لیدلي معاشره داسې کسان نه ډاکه دی، څغه پلټې بدلوي، حزب بدلوي، کسان بدلوي، دوستان بدلوي، ملګري بدلوي، واجه دا وي چې ته فایده کسي مالته سي. او دا زه تاسو ته وایم یاد وساته، ډېر کسان ملګرو کې ما چوي، دوستانو کې ما یې څه به وایي، دا ملګري نه وي، دا یا شي وږي وي چې کوم شی تاسو مقام در سره دی، کوم مقام در سره دی، یو پیسه در سره دی، یو حیثیت دی. ایتو حیثیت نه، ایتو مقام نه، ایتو کرسی نه، ایتو روب نه، ایتو دبدبه نه، اغ نه متاثر وي، اغ نه فایده خلی. او ته بیا دغه ټایم کې لږ وازمیا چې کله هغه مقام و کرسی و چې د سره نه وي بیا ته وکسه دوشتا دي که نشته. ډېر کسان د کرسی و ملګري وي، دا مفاد پرست کسان شته دي. و دیدي کې مثلا دا دی مو د بېدینۍ مسله دی، ځینې کسانو دیندارۍ هم دا شی دی، دیندارۍ دا شی د څخه د ماحولو ته میلوشي مغ ماحول سره رنګ جوړوي. مثلا مثال در که ملیانو سکینې ملیانو رنګ رړی، که نورو کسانو سکینې ماشه رنګ رړی، ماشه گیت یی. دا ډېر غلط سوچ دی، دا منافقات دی، دا فراډ دی. یاد وساته انسان په کار دی دا شی فرډي نه وي، دینداري په کار د انسان ثابته دینداري وي. مولا یو حدیث کې کون کنحلته او مؤمنانو د بګینو ولا غلاوز نزدا کوئی ماشه جوړ شوی. هغه کې درې صفاتونه مولا خیلی دي. بګینو ولا غلاوز کې یو صفات ده اذا اکلت طیبا، کله څه خوراک کوي صفا خوراک کوي، ښه خبر از خلوی خشه ازدا کوئی، خشه حاصل کوئی. مولای څه و اذا وزعت طیبا، څه کله ویر کوي یا څه چې بګینه ویر کوي، خوږ شی ویر کوي، فایده ولا شی. ان تاسو څه چې خپل خلینه خرجوي چې یایو نه خشه یایوي، زبونی خبرې، زبون کلمات، اختلاف تفریقات چواله د پرېږدوي. او دریام صفات څه ورکېده و اذا وقعت على عود لم تکسره. مولا دی چې کله اندغه غلاوزه مثلا یو شاخ باندې کینی، شاخ نه متوي، ګل څه کار وي، شاخ نه متوي، نقصان نه کوي. تاسو انداسې وي وسایل ما خرپاوئ، چې ته زندگی کې وسایل ما خرپاوه، لیارې ما خرپاوه، پوڼه ما خرپاوه. مثال دې کوم چوونې غنی ما خرپاوه، وبه ما خرپاوه، وسایل ما خرپاوه. کم از کم تاسو بلیدلی ځنه کسان دومره پاک فطرت کسان دي چې چېته زندگی کوي، ښه زندگی کوي، ښه یادېږي. ځنه کسان ته چېته زندگی کوي ټول ماحول ونه ډسټرب وي، ټول کلی ونه ډسټرب وي، ټول کلی رخصتی وي، په سار یې رخصتی وي، چونکې لیدای نشي، برداشت نشي کوای. او کبر سه زندگی تیری، ظلم سه زندگی تیری، دا شی زندگی ما تیروي. کسا په کار دی چې انسان یاد وساته ځان دپاره آیډیل جوړوي، نمونه جوړوي، ښه کسان نمونه جوړږي، خوسه کینی، خونه ښه زده کي، ښه صحبت او ښه گفتگو په کار دی زده کي، مغه خلکو ته حواله کی. او بل دا دی چې څه خلته وسایل وسه ماحول سره روبرو شو، ماحول په کار دی خراب نه کی انسان. ما عرض ته وکړل یاد وسه دین کې همت ډیر مهم دی. او دین کې همت، دین کې همت د همیشه د پر دین باندې ثابت قدم پاتې شي. او ثابت قدم پاتې شولې د پر ایوا ناخ کې دا چې کوم کسان دین د پر خرچا کوي شي، دین باندې تاوان کوي شي، ایمان باندې تاوان کوي شي، دا ناخ کته. قرآن آیات اس خدمت کے ظاہر کم سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 کے پروردگار علم یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. پیغمبر ته کسان راتل، پیغمبر نه به هر وخت پختنی کولی، جامع به وسکولی، پیغمبر مړې نو سواو ته راتل، پیغمبر خوب ټیم وراتل، پیغمبر عبادت ټیم وراتل بوته، پیغمبر تانگ کړي وو. بهرحال پیغمبر خو ډیر مهربان دی، اچونه نه تنګیدل خپل ځکه. خو بیا خدای
رحم پوکړو دغه خلکو ته له بندګانو مسلمانو څه کله پیغمبر ته راتوي د سیار ټیم کې ما راتوي کله پیغمبر ته راتوي پښتنه ونه کوي امتحان کې وچول ایوا صدقه لنډوي بیا پیغمبر نه پښتنه کوي دا یار غلی د قران کې صدقه لنډوي پیسې ورکوي بیا پیغمبر هیڅ کله دا یار غل ټول خلک وې سور شو ای چوکا بیا نه راتله پیغمبر نه پښتنه نه کوي مفتی پښتني یار چوز دادی مفتی مشورې یار چوک ور کوي مګه کاسته کوي تر اڅه دغه کې اوس مسالوټ شه اڅه دغه کې لک توان وک توان چوک نه کوي مین شهیدان مفت مشوره ما ور کوا لګ نقصان تا کوا لګون ته کې منډه تا کوا څه زده ده کنه ده زده دین د لپاره مهم شهدا ده څه کله دین په پیسو شي وک څوره کسان دی خلی څوره کسان د بیا د دین ته مخکې کیږي مولای کائنات هیڅ دغه ای باندې څه کله نازل شو بیا هیڅ عمل نه وکړو سوا د علی ابن ابي طالب نه مولای یو ورنه څو وره بلکې لاس وره مولا رغله ده مولای څه لاس درهم هم برابر کړل مختلفو موکو کې پیغمبر تر تلل مو په پښتنه ونه کولی وال به یو درهم صدقه ورکا بیا پیغمبر نه پښتنه وکا او مولا څه کله پښتنیا شروع کړي ډیر بهترین سوالات مولا کړي څنګه طرف د مختصره اشارات کوم تفصیل طرف ته نسم مولا لاس پښتنیا او لاس درهم سو وکړل دین د پاره خرچا کول دین لیاره کې توان برداشت کول د مؤمن کس مضبوط اراده ولو نخ کده وا مولا یو سوال سخت ټیم کې کوي فسال فی الاولى مل وفا مولا پیغمبر اول سوال دا وکړ یا رسول الله تدارته وفا چی شي ته ویلې شي او دا سوالات کته اوس وخت ټول معنوي سوالات دي روحاني سوالات دي مادیات او سیدره کار نشته مولای کائنات مولوتی مل وفا چی شي دی پیغمبر دوتی لا اله الا الله کلمه یای اخیره پورې ور باندې قائم وي مقصد چی شي دی نه صرف الله منل نه دی توحید منل نه دی مقصد دا دی خدای همیشه د پر ځان باندې حکیم وګڼا شهوت پرسته کی گناه کی شهرت کی ہر وہ منزل کی خدای در باندې حکیمی غضب کی غصے کی اخلاقیاتو کی ایمو خلقو اخلاق تو سوک سا معاشرے کی سمرا اخلاقیاتو کی ایمو معاشرہ زوال شکار دے بد اخلاقی ایمو معاشرے کی سورا ډیره ده دغ پهلو طرف ته هیڅ نگاه نشته ده کته تو سے معاشرہ لگا وکسوی مومنان خخ مومنان خ بهترین مومنان تهجد و منظور نافلو حجو والا که اخلاقیاتو کې وکسوی بدترین اخلاق زیاړو کې وکسوی کردار کې وکسوی معاشره کې کردار تاسو کې زیرو ویلی دا شی مو کو مثلا په کار د کردار مو مهربان وي با اخلاقی ونن ته انګريز وکسا ایمو جوان څنن یورپ ته چی قبلای ونه جوړ کړي د بهشت ونه جوړ کړي د هر یو سره شرط ده ایدی وا بنیادی واجدا د التی المنزونه عبادت نشتا حجونه التی نشته ځکه حجونه کوي قبله ته د مخ نه دی وزوان نه کوي هغه کې اخلاقیات ډیر بهترین اخلاقیات دي کوئی معاشره کې اخلاق نه وي هغه معاشره کې ژوندۍ نه تیریږي ایمو معاشره کې ډیر خلک تنگ دي فرار کوي ځنه کسان اسلام آباد او ودخل مثلا خونی التی جوړي کې ژوندۍ د کوي دی واجه د معاشره کې اخلاق خلکو بالکل نشته دي اخلاق خلکو پرې خلې دي انسانيت پرې خلې دي یو بل سمرسته تعاون مدد پرې خلې دي یو بل څه هیلپ نه کوي چې خونه جوړي د بل کاسو ته لګیاوي چې څه طریقې سره نقصان وره او بنده خود خونه جوړي مرسته او سواکا مدد او سواکا او سو درېګا زړه او تستر کا نیات او تخکا موږ چې خونه جوړي چې پټای جوړي چې زوای کامیاب شي مثال در کوم دومره بدنیات یو چې د سیدل کې مو خوني کې د غام دیګ باندې وي خوشاله نشته چې باندې چې خوشحال شي معاشره کې بدنیتی کم نیتی د ټول شینه د صفاتونه څه د طرف ته نه سم سر به شرامه د توکړه په کور د اخلاقیات باندې م ډیر کور وکړو قربان مشام یو صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې اللهم صل علی محمد و ال محمد مولا یو سوال څه کوي پیغمبر نه دغه لاس ورته طرف ته مختصر اشاره تکوم مولا د وتی څه مل فساد یا رسول الله فساد چی ته ویل شي ټول معنوي سوالات دي پیغمبر د وتی یا علی الکفر والشرک بالله اصلي فساد دی څه کفر او شرک حالات کې وي خدای نه د مخړولې وي خدای ته د صحیح طریقې سره سر نه وی ټیټ کړي شرک یو مثال چی شه د ریاکاری ایمو معاشره څوره ریاکاری معاشره ده تو صبح کسوي ان سبا د میډیا کې څوک ګن تاسو کسوي د ریاکاری نتیجه ده سیمو جوانان ریاکاری نه وي ارچو بو ویډیوانی نه ور کولی پوسټونه به نه کول سب یار پڅې کې هر یو کس بدري پوسټونه لګولې وي څلګي کمنټ یې نه وشي لک خال کی لای کی لک خال کوئی څه د پلانکای څوره وخيار سړای دی مثلا او خبر نه دی چې نه انټرنل څخه ته هلو دی چې دی هغه مو بهر معاشره ته بیا پیش کړی دي که خدي کا بات دي سوچ وبنه کوي چوکا ریاکاری یو شرک ده
مولا د پښتنه کی ومل حق یا رسول الله د حق شي ته ویلی شي پیغمبر دوی الاسلام والقران والولايه اذا انتهت الیک یا علی حق د ویلی شي اسلام ته حق د ویلی شي قران ته او حق د ویلی شي د اهل بیت او ولایات ته چې اهل بیت او ولایات منلې وي اسلام بغیر د اهل بیت او ولایات نه قران بغیر د اهل بیت او ولایات نه کیف ده شکر وکوي دغه برخه باندې اهل بیت او ولایات ته نصیب شوه ده د برخه ته نصیب شوی ده یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې قرآن د حق و معیار ده اسلام د حق و معیار ده اونو نیمو معاشره وکسه قرآن نصوره وریاده قرآن نصوره وریاده تأثیر د قرآن وکسه یاد وسطه ورز پیغمبر اکرم د آیتون البستل القاریه و مل قاریه و ما ادراک مل قاریه یو جوان صدا آیتونه چې قیامت په بری کې دی وای ورېدل بهوش شولو پرې وتلو پیغمبر هغه جوان رپوت سي یو جمله وته کې وبشرک بالجنه تو ته جنت بشارت در کوم ویلي واجه انداوت خوف ورکیو قرآن نه متاثر وو خو نن وکسه ز ګیلان دا د مو مشته کې نن قرآن ایتونه الوستای شي تبلیغ زیات خو دی په باوجود خلق قرآن نوریا اثر نشته ور باندې اثر نه کوي ور باندې یو کس پیغمبر ته راشي یا رسول الله علمني مما علمك الله یا رسول الله کوم تعلیم څه ته خدای درکړی دغه نه ماته یو د نکته وخه پیغمبر ورته ویل یو کس ته ولې د قرآن وخیا دیني قرآن زدا کا یو کس ته معلم جوړ کړلو هغه کاسونه قرآن زده کولو څه کله اول سوره زلزال ور باندې زده کوله اذا زلزلت الارض زلزالها دا سوره ور باندې زده کړله کمپلیټ شوله ایڅ بس مونږ نور قرآن ما زده کوم قرآن زده شول ویلې ورکه قرآن ډیر پاتې ده صرف یو سوره د زده کړی ده پیغمبر ته یا رسول الله د نور قرآن نه صرف یو سوره زده کو عثمان واپس پیغمبر دی ویلې او ته یا رسول الله د کی مده سي آیتونه ول وستل ساندین اعمال وکم اندو ډیر دی وشا دکی ایوایان ده کنه تاسو کچیر مسقال ذره برابر خیر وکویا کسبی مسقال ذره برابر بد وکویا کسب یا رسول الله ډیره جوړه یاده اندا یمود پر ډیره ده امام معاشره کې بدبختی ده د انسان د پر یاد وسته عمل د پر ایوایا کفی ده کله پیغمبر نه د کاسی پیغمبر د دې فقيه لړو بهشتي لړو د غزینه پاتې ای کی وی ای باندې عمل بهشتي ته جوړوای شي کونی ودرېږي مغه ته مؤمن جوړی صحیح طریقې سره اندیشون سره دا واقعیا تاریخ کې رغلی دی کشنی ذکر کړی دی سیوم کوفی مسجد کې یو جوان ول منځونه عبادت به کولو وا جلکې بو ترتلا ودرېدا بو دستر کې بو تغړل دی درې ورېځي یو د جوان خونی تروان شي دغه جلکې یو خاطویر کې څکلا پړوي کې خاط کې انده لیکلی وي چیرې ایماتو سره رابطه برقرار شي وي د عزت مثال ته خو خوام هغه جوان ډیر دینی مذهبي خدای نه ډار خوف زړه کی وی هغه وته د قران آیات لوندې ولي کی وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار دا یو ته ولي کی دی معنا دا د خدای هغه سي ذات د شپې ته سم لیکي د شي سبي نه راپاتېږي مرشي بشتري کی اورېز د چیک کړي وی د حساب کتاب خدای ته ور کوي جواب ده یې بیا صرف نصيحت یو تو کړلو هغه یاغه جوان جلکې پړو کړل ولرزیدا جوان ته دی جوان ته کوم یا متولک زد منقلب کړلم مخکې تو سورات نه متاثر مو سي تو سیرات نه متاثر شویم متسویتونه د قران ولې کا ز توبه کوم پروردگار طرف ته متوجه کېګم دا ډېر مهم شای دی انسان زړه کې خشیت ورکی یاد وسته قران در باندې اثر کوي شي که خشیت نوي قرانونه د نه ختم شي څه فایده نه دی کوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد و آل محمد کسا یاد وسته دین د پر خزینه کول د ډیر مهم دی دین لیاره کې څه چوک خزینه کوي شي خرچا کوي شي پوښه څه مضبوطی را دی والا دی ز یو مثال در کوم کسا اسلام کې دا شیشتان دی یو خکار وکي نیک کار وکي څه بنیاد اند ته کېږي سمرا کسان بعد کې مخ بنیاد باندې لوړ شي عمل په وکي یاد وسته ټول ثوابونه ته ملي هغه تخپل ثواب ته تخپل ثواب یو مسجد جوړ کی یو مسجد آباد کی لیاره جوړه کی لیاره آباد کی قوم ته نجات ویر کی یو مسله حل کی ایدی عمر بر ثوابونه ته ملويږي خو موږ معاشره کې بدبختی دا د ډېر کسان رکاوټ جوړوي شي معنی جوړیدا شي خو لیاره مسلې نشي حل کوي چې مسله حل کی ورځ پیغمبر اکرم مسجد کې نو سوي څو کسان را نوځي کسي
زړو جامو کې رنوزي توري ورسراوي خړ پړوي پیغمبر پښتنه ونه کې کومه لکو ولای وي یا رسول الله د اطرافو کلو ولای جهاد طرف ته رواني پیغمبر زړو ته وسیږي زدا غریبان وکسا غریبانی کی وي پیغمبر خپل اصحاب ته وایي ته چوکشتا دي دوی سمادات وکوي لګ هیلپ وسو کې تعاون وسو کوي یو بل دسترګي غړی خاموش وي یو کسو کې پوڅيږي یا رسول الله زشتایم جیب نه پیسې راوبسي مدد وسو کی کسه دا ډېر مهمه نقطه دی او د غزي کې تارس کم امام معاشره کې دا مهم دی او مخکې کېدله نیک کار کې مخکې کېدله پیش قدم شوله ډیم څه ته موت کې دا ډېره غوټه خبره ده چوک مخکې کېږي نه مخکې ته مخکې شه ښه کار دپاره نیک کار دپاره بنیاد یې ته کېږدوه اساس یې ته جوړ کا بنیاد ورته ته ولګوه دا ډېره مهمه نقطه ده پیغمبر اندغه کې دا حدیث ویلې ده څو چوک هم یو نیک سنت من سن سنتا حسنه فلها پیغمبر د وتهی څو چوک هم یو ښه سنت یو نیک سنت بنیاد کېږدي چا هم دی باندې ورسته څوره عملونه قیامت پورې وکړه دا ټول ثوابونه دغه سړي ته میلوي هغوی ته خپل ځای کې پیغمبر دی څو یو بد سنت بد عمل بد کار بنیاد کېږدولو سوره د برای پیلوشی د گناه ټول د سړی ته رسیږي څه چا د بنیاد یخې ده چا د بنیاد یخې ده تاسو وکسئ نن به زه یو مثال تاسو در کوم نن تاسو معاشرې کې وکسئ ځنه کسان معاشرې کې لګیا دي بېدینه بنیاد مغه جوړوي بېدینه دپاره لګیا دي بېدینه مرکزونه جوړوي بنیادونه جوړوي میډیا کې لګیا دي بېدینه پیلو کوي ته خبرې چې میډیا کې بېدینه پیلو کې د شونه پیلو کې څو پورې څه دا چلیږي څوره کسان څه عمل پوکي څوره کسان څه ګمراه شي دغو ټولو کسانو جوابدeh اندته یې څه کوم بنیاد کېږدولو کوم چا څه عمل په وکړلو پیغمبر نه مولا پښتنه کې ومل هیله یا رسول الله د هیله او مکر د چشته پیغمبر د وتی ترک الهیله هیله دا دی چې ته ماکرو فریب او فراډ پرېږدی یاد وساتئ یعنی مکر نه وکړي فراډ نه کوي چا سره دوکه نه کوي دو نمبري نه کوي دا صحیح مؤمن یوه نښه دی کسه ځنه کسان کوي هر خیل ته رشوت به کوي خلی به نامه به په بل څه ایښي وي سود به خوري نامه به په بل څه ایښي وي حرام خوری به کوي نامه به په بل څه ایښي وي پردی ځمکه به نیولې وي نامه به په بل څه ایښي قرآن آیات دی فمن زین له سوء عمله فرعوه حسنا وایي تاسو لیدلي دغسې کسان چې هغه بد عملی کې ګناهانو کې ډوب دي خپل عمل باندې ښه نامه ایښي دی بیا ورته بد عمل خبرې خي شپږم امام یې یاد وساته چوکه داسې کوي د دې تر ګرځي ته څه مکر کوي فریب کوي فراډ کوي دو نمبري کې د تو تر ګرځي دو نمبري نه دی په کار مولا ته یوه ورځ یو کس راشي امام ته مولا ته پسې پلنکای کس غیبت کوي دا یو قسم د دو نمبري دی شیطانۍ کول زه مثال در کوم معاشرې کې شته دي ډېر دغه مولا ته وایي مولا پلنکای کس د تاسې خبرې کوي غیبت داسې کوي مولا یوه ډېره عجیبه جمله ورته وکړي مولا ورته وایي چې که پلنکای کس ماسې غیبت کوي یو به درویغ یو به رښتیا یې ته مثلا که ته خو رښتیا یې څه هغه د غیبت کوي واقعا د خبره ته ماته رسولي ته خو چغلخور یې بیا ته بیا چغلخور یې خبرې رسوي ته خو بد سړی ښه سړی نه یې که هغه نه کوي غیبت تاسې رسولي درویغ د ویلي وي بیا خو ته درغوجان یې تهمات لګوې ته هر دوو صورتو کې بد سړی اندته یې څه داسې کردار اده کوي ته خلق غامړی پردی خبرې رسوي مولانا پښتنه کې یا رسول الله وما علی ما ذمه داری چې د پیغمبر او ته چې طاعت الله و طاعت رسوله پیغمبر و د خدای اطاعت ته ذمه داری ده پښتنه ونه کوي وکيف عدو الله امام مطلب خاتم دي ان شاء الله تاسو ز ستړي مکړلو ګرچې نن نسم ریزه ده امام تاسو زبیوا کیسه د توکم معذرت نه غوړم ټیک ده مجلس زنه واخ کې لګون دي 10 منټ وښی خو مسله دا ده که تاسو 40 وکسو 40 کې یو زیاتای ظلم سیمو لکه کې د غدا دی او 40 کې که توکس اصلي اهل بیت تکلیفونه مصیبتونه 40 کې لیدلې دي کنه دي لیدلې کفیله 40 کې شهر به شهر دار بدار سارا وا خرابې کې زندانو کې تکلیفونه بازارو تکلیفونه دربارو تکلیفونه خیمو 40 ولا مجلس قانون د سي جوړ شوی دستور د پښتو زوړ څه بس تلسم شپې نه شیلم شپې پورې 2 ورځې مجلسونه وشي خاتم ارڅه چې تا 50 نه کیږي چې تا 10 نه کیږي ایمو شاوق نه د مجلس اوسه دا خبره نه کوي مسله دا د اهل بیت ترویج مسله ده هغه څه د محبت او د مودات مسله ده مو دستور باندې ډیر لوړ یو وسه 40 کې اکثر وځو کې 10 پنجاب کې هر چې ته کیږي ایمو طرف ته چې تا 10 نه کیږي ایمو مجلسونه د سې کیږي چې تلسم نه شروع کیږي زبر تاسو صفال فوز کوم
اتلسم نو نسم مس مثال لري اتلسم شپه او اتلسم ریزي خمشوله ډیر کسان رسیانه صرف نو نسم شپې نو نسم ریزي باندې راشي کله شي کس م صرف یو مجلس تر غلي صرف نو نسم مجلس اټینډ کړي هغه څه مثال 30 منټ 35 منټ مجلس کې کینی هغه ستړی استعمال شي څو موډیر اتور وکړه قربان د شم کوشش وکا سهل بیت مجلس کې وی کم از کم مثال در کوم د 30 منټ 35 40 منټ یا مثلا 50 منټ مجلس کې دا ډیر شوق سره مینی سور کې نه ویلی سر بین کې د دوه ډېر مجلسونه نه اټینډ کیږي مترف ته کیږي د نه دوه زیات یو صلوات واستای محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد و آل محمد پیغمبر وتی وکيف عدو الله تعالی یا پیغمبر نه پښتنه کی مولا څخه خدای نه دعا څنګه وکم مولا پښتنه څو کی پیغمبر وتی بالصدق والیقین صدقات سارا دعا صدقات سارا لقلقه زبان نوی څکلا صادق وی خدای لاري باندې وی عامل انسان وی دعا د خدای قبلای مخکې جمله کسا یوارزی موسی پیغمبر یو کسی سب مقام لسونه دعا تاس کړي وی خدای ته سوال زره کوي پروردگار نه پښتنه کی یا رسول الله پیغمبر نه پښتنه کی یا پروردگار د دغ کاس دعا ویلی نه قبلای سب مقام ته لګیا دی دعا کوي پروردگار وتی ای موسی دعای ځکه نه قبلوم څه زړه کې صادق نه ده زړی مسن نه ده زړی صفا نه ده فردی انسان ده دوکاباز انسان ده سوچ خلا خبره ده انسان په کار ده اندرون صفا کی یاد وستا بیا دعا قبلیږي و ما اسال الله تعالی مولا د پښتنه کی یا رسول الله زه خدای نه چه وغړم ډیره جواره پښتنه ده پیغمبر وتی العافیه تندرسته خدای نه وغړم صحت دوی تندرستی دی واریو کور کاوای شي نن څه تاسو دلته رغلی او صحت واجینه رغلی وي ډیر کسان هسپتالو کې ارمان ده کوي چې کاش کې 40 متمو کې متمخانه کې 900 متام اوریدلې وي چوک سختو لا علاج بیماری او سرو برود الصحه افضل النعم حدیث دې بهترین نعمت صحت ده و ماذا اصنع لنجات النفس مولا دوی یا رسول الله خپل نفس نجات لپاره چه وکم پیغمبر دوی کل حلالا وقل صدقا یا علی خورا حلالا یا صدقات و رختیا ډیره مهمه ده کله انسان غذا حلال وی کنه خوراک حلال وی زړی نورانی کی یاد وساته بیا المنځ کې حضور قلب ډیرو کسان متعی کنه غوسه بل منځ کې حضور قلب نه پیدا کیږي المنځ کې استل سجون المنځ غلطیږي دی و بنیادی نقطه ده زړه کې نورانیات نشته زړه نورانیات حرم خوري وچنا کیدای شي حرم خوري او نوی زړه نورانی شي حضور قلب رچی المنځ کې زنو کسانو باندې ویلي المن سنگین ده بوج ده بیڑی سیوه کی دوره کی زون فاریخ کی ویلي بوج ازکه ده سره تاریک شوه ده تیار شوه ده مس سرور پیغمبر نه پښتنه کی یا رسول الله سرور چی ته ویل شي پیغمبر وته سرور د ویل شي بهشتا یا رسول الله مر راحت چی شي ته ویل شي پیغمبر وته لقاء الله اصلي راحتی د ویل شي خدای سره دیدار وشي تا ملاقات دغه دنیا نه لوړ شي بهترین راحت حالت ده کسا خلاصه ده تو زحمت ختم محکم نکته تارس که غدا و یاد وسطا بلند همت کربلا بهترین داسته بلند همت د پارا دین د پارا قیام کول دی دین باندې خرچی کول دی دین لیاره کی څه توان کوي شي ته بلند همت انسان یې دی یو مثال انده د موږ دغه جنگو کې کوم کسان قرباني ور کوي شهادتونه ور کوي یا چوک پیسې ور کوي چوک څه خلته توان کوي دا دین د پارا قرباني ده دعا کوم خدایا موتو سټول نه د مجلسونه متمونه زدره قبول مقبول منظور وګرځي خدایا جامع باندې قوم ولس باندې رحمتونه برکتونه نازل کړي